ماشومانو د وظیفې لپاره موږ رجسټریشن کړی ده، خو موږ ته د ماشومانو وظیفه چې ده دا میلاو نه شوه. نوي کسان چې دی هغه رجسټریشن کړی دی، زاړه کسان به دې ناست دي چې موږ ته به مخکې میلاوېدلې او اوس چې دی دا د څه د وجې نه میلاوېږي. دغه شانتې ځینې کسانو کارډونه بلاک شوي دي، د کومو چې کارډونه بلاک شوي د هغو ماشومانو ته هم وظیفه چې دا به میلاوېږي. نو په دې ویډیو کې مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته هم وررسي. زیاتر کسان دا تپوس کوي موږ ته د ماشومانو وظیفه چې ده هغه تر اوسه پورې میلاو نه شوه. په دې کې ځینې کسان نوي دي، ځینې زاړه کسان دي، د ځینې کارډونه چې دي هغه بلاک شوي دي. د کومو چې کارډونه بلاک شوي دي نو هغو ته به د ماشومانو وظیفه چې ده میلاوېږي او د بېنظیرې کمې روپۍ چې دي هغه به تاسو ته نه میلاوېږي. لکه کومې زنانه ته چې به روپۍ میلاوېدلې زنانه ته به نه میلاوېږي او د ماشومانو وظیفه چې ده دا به ورته میلاوېږي. بل لا چې کم نوي کسان دي او هغه چې موږ خپل ماشومان نو که ستاسو ته د بېنظیر روپۍ میلاوېږي نو ماشومان ته به هم وظیفه میلاوېږي. که تاسو خپل ماشومان نه یې رجسټر کړي لاړ شئ خپل ماشومان چې دي هغه به دې پروګرام کې رجسټر کړئ. نو بل دا چې که تاسو رجسټر کړی وي خو یوازې رجسټریشن په دې کې نه دی چې تاسو رجسټر کړه او ستاسو ماشوم ته چې دی ډایرکټ په وظیفه میلاوېږي. په هغې کې څه شرطونه چې دي هغه هم دي ښودلي. په هر شرط موږ جدا جدا ویډیو چې ده دا هم جوړه کړې ده. خو زه درته سرسري ویم کله چې ستاسو ماشوم تاسو په دې کې رجسټر کوئ نو هغه به سکول ته لازم ځي. سکول ته نه ځي بیا ستاسو ماشوم ته چې دی روپۍ نه میلاوېږي. نو سکول د دې دپاره لازم دی او هغه سکول لازم دی چې کوم ته د بېنظیره ټیم چې دی دا ځي. بل لا که ستاسو د ماشومانو امتحان وشو او سکول چینج شو نو چې کله سکول چینج کېږي نو سکول چې دی دا به دوباره اپډیټ کوئ. لکه دوباره به رجسټریشن چې دی د هغې لپاره به کوئ. چې دوباره وکئ نو هلو به هغو ته پته ولګي چې دی په پلاني سکول کې دی نو هلو به ستاسو دغه ماشوم ته چې دی دا وظیفه به میلاوېږي. دغه شانتې ورپسې چې دی بیا پسې د عمر حساب دی. د عمر حساب دا دی چې لکه ستاسو د ماشوم څومره عمر وي د هغې عمر مطابق په کلاس کې نو هلو به ورته میلاوېږي. داسې نه چې ستاسو ماشوم چې دی هغه ناقابله په یو کلاس کې پیل کېږي نو ګوره هغې ماشوم ته بیا هم نه میلاوېږي ځکه د هغه عمر چې دی هغه د دې نه اوټ شوی. د عمر په حساب باندې زموږ ویډیو چې دی هغه شته چې هغه راته ویم نو دا ویډیو چې دی دا بیا ډېره زیاته اوږدېږي. نو هغه حساب چې دی هغه هم په دې کې شرط دی. شرط ته په یوټیوب کې مظلومیات سپیک سرچ کوئ په تفصیل باندې بیا زموږ ویډیو شته د عمر په حساب. دغه شانتې ورپسې شرط دا دی چې ستاسو د ماشوم حاضري چې ده هغه هم په سکول کې چې 70% حاضري چې ده هغه د هغه په سکول کې لکه په 100 ورځو کې 70% هغه سکول ته چې دی دا تللی نو هلو به تاسو ته د ماشومانو وظیفه چې ده دا میلاوېږي. بل شرط دا دی اکثر چټیانې په د سکولونو چټیانې په ځینې علاقو کې چټیانې د هغې د وجې نه د ماشومانو ویریفیکیشن چې دی دا ونه شي سکول ته د هغو هغه ټیم لاړ نه شي ځکه چې دلته د سکول چټیانې او سکولونه چې دي دا بند دي. نو د دې د وجې نه د ماشومانو ویریفیکیشن ونه شي نو تاسو ته د ماشومانو هغه وظیفه چې ده میلاو نه شي او تاسو ته په راتلونکي قسط کې چې دی هغه هم میلاوېدی شي. په ځینې سکولونو کې چې دی چټیانې نه لکه د ضلع اکثر مسله په یو ضلع کې نه او بله ضلع چې د هغه اکثر ګرمی یا په ځینې علاقو کې د ګرمۍ چټیانې سوی په ځینې کې د یخنۍ چټیانې سوی نو اکثر د دې د وجې نه چې دی اخوا دې خوا پکې راتلی شي نو د دغې د وجې نه هم ستاسو د ماشومانو وظیفه چې ده هغه لیټ کېدی شي. الن سات چې دی حکومت ویلو چې موږ د ماشومانو وظیفه شروع کړو بیا پکې یو لږ ورځې زده کړې اوس چې دی دا به تاسو ته میلاوېږي په یو څو ورځې کې به تاسو ته د ماشومانو وظیفه میلاوېږي خو ټولو ته به نه میلاوېږي. په دې کې به هم ځینې داسې کسان چې د هغو د سکولونو ویریفیکیشن چې دی دا به نه شي. نو یوازې رجسټریشن نه دی دغه شرطونه چې دي دا به هم تاسو فالو کوئ.